یو ټکی تاسو ته کوم رسول الله مبارک وایي چې اووه کسان به د قیامت په ورځ د الله د سوري د لاندې ولاړ په هغې کې یو کس شاب نشأ فی عبادت الله ستاسو په شان بچي یادوي هغه جوانان بالغ چې هغوی خپل ژوند د الله په عبادت کې تیر کړي او توبه وباسي دې وخت کې توبه ډېر زیات کارآمد دی ځان عادت که د توبې سره نو خدای وایي چې توبه د هغه خلکو به قبلیږي یعملون السوء بجهالة چې هغه ګناه وکړي خو په ناپوهۍ سره دا بجهالة ټکی لږ اوږد دی انشاءالله دې کې به دوه درې خبرې کوو او الله دې موږ له په دې خبرو د عمل توفیق راکړي توبه به انشاءالله وباسو الله ته به عاجزي کوو توبه د عاجزۍ نوم دی چې خدایه زه کمزوری یم ما نه وختن په وختن کوتاهی کېږي نو زه ستا بنده یم او بل طرف ته تلی نشم ما معاف کا الله توبې معاف کوي درود شریف ووایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاګانې وکړئ الله زموږ او ستاسو د ټولو توبه قبول کړي زموږ او ستاسو جرایم الله معاف کړي دا بچي الله نیکان صالحان کړي او د دنیا په مقاصدو کې ورته هم کامیابی او کامرانۍ الله نصیب وګرځوي آخرت کې الله کامیابی نصیب وګرځوي موږ او تاسو دې دنیا کې ژوند تېرو د دنیا تمام جایز شرعي حاجات مشکلات الله موږ او تاسو ته د خپل دربار نه پوره کړي او د انسان د دروازې نه الله محفوظ وساتي خدای دې درس په برکت باندې دا ټول بچي نیکان صالحان کې والدینو دپاره د خیر ذریعه وګرځي د دې وطن دپاره الله د رشد او هدایت ذریعه وګرځي دا ټول بچي الله د خپل دین دپاره قبول کړي د پاکستان د فایدې او د خیر دپاره الله وګرځي او زموږ او ستاسو دا ناسته ویل لوستل الله د خپل رضا دپاره وګرځي د دې روان دور او زمانې د هر قسم فتنو پریشانو نه موږ او تاسو الله په خپل حفظ و امان کې وساتي او خصوصا د مال اولاد د فتنو نه محفوظ کړي د استادانو تم دعا وکړئ الله په علومو کې ورته نورم ترقي نصیب وګرځوي ستاسو د تربیت دپاره څومره وسایل اسباب پکار دي الله دوی ته د خپلو خزانو نه مهیا کړي بیمارانو تم دعاګانې وکړئ الله ورته د صحت او عافیت زندګي نصیب وګرځوي مړو تم دعاګانې وکړئ تمام تلي مشران کشران الله زمونږ وبخي او د مغفرت فیصلې وکړي زمونږ او ستاسو ټولې دعاګانې الله قبول کړي خدای زمونږ ټولې دعاګانې قبول کړي یا الله د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د دنیا او د آخرت د غمونو نه خدای مونږ محفوظ وساتي یا الله دا زمونږ مخې ته څومره بچي ناست دي خدای دا ټول د خپل دین دپاره قبول کړي د دې خاورې دپاره قبول کړي د امت مسلمه د خیر ذریعه وګرځي ژوند د برکتونو نه ډک کړي په لویو لویو عهدو او ډګریانو باندې مالامال وګرځي او د خپل تعلیمي سلسله کې د خپلو توقعاتو امیدونو نه بالاتر کامیابی الله نصیب وګرځي وصلی الله تعالی